شادي ومعرفة العقائد يعني أدلة التفصيلية بالكلام لأن عنوان مباحثي إلى آخره. دا چونکه د دوه علم بیان کړیو، علم الشرع والاحکام، علم التوحید و صفات. علم الشرع والاحکام دوه سره، اصول فقه جزئیات بیانې، مستخرجات دلیل تفصیلی نه. د دلیل تفصیلی د فقه دا موقوف ته په کلی دلیل د اصول فقه. د فقه دلایل نه چې پراته دي، جزئیات دي، تفصیلی دلایل یو جزئی ثابته. دا تفصیلی دلیل د فقه دا محتاج ده دلیل کلی د اصول فقه ته. نو اصول فقه ادله اجمالی بیانې، یعنی کلی دلایل چې دا په مشتمل په موضوع کلی، په محمول کلی، لکه الامر للوجوب، الخاص يفيد القطع، دا ادله کلیه. نو دلیل جزئی چې مسله د فقه ثابته فسب ثابته چې د استناد کلی دلیل دی په کبرا کې، لکه تاسو ویلو مسلم کې چې زکات واجب ده. ولې؟ ځکه دې باره کې امر راغلی ده. دلیل څه ده؟ سبحانه فرمایي و آتو زکات. او کوم شی باندې چې امر راغلی اب واجبي. ولې؟ قاعده د اصول فقه ده چې الامر للوجوب. نو دلیل تفصیلی په کبرا د قیاس کې چې مسله جزئی ثابته محتاج ده دلیل کلی ته. ځکه د مخکې دوه خبرې وکړي چې فقه مسائل بیانې په دلیل تفصیلی، اصول فقه بیانې احوال الادله اجمالا، عوارض ذاتی بیانې د دلیل حال کونها مجملتن، په حال کون د دلیل کې چې مجمل کلی وي. مجمل څه ته وایي؟ چې یوې جزئیه سره تعلق نه وي، عام جزئیات ته منسوبي. داسې عوارض بیانو د دلیل چې دا دلیل مجمل کلی وي. عوارض داسې عوارض چې دلیل ته ثابتي فی افاده الاحکام، چې فائدہ کې دا دلیل احکام فقهی. هسې عوارض نه باندې د معرب مبني. خلاص اصلا یو اصول فقه، یو فقه و معرفت العقائد ان ادلتها. دا اوس علم التوحید و صفات فکراله. معرفت عقیدو، معرفت عقیدو جزئیو، لکه جنت حق تا جهنم حق، چې دا معرفت حاصلی دلیل تفصیلی دی عقیده نه بل کلام. دیتا موږ فن د کلام وایو، ځکه فن د کلام هر عقیده په دلیل تفصیلی ثابته. دغه دلایل تفصیلیو د عقیدو اصل امور عملی چې ته قواعد د امور عمو وایي، لکه باس العلیه والمعلولیت والقدم والحدوث والوجوب والامکان. دا قواعد دي. دا قواعد دا د دلایل تفصیلیو د علم کلام اصول دي. دا نو علم کلام معرفت عقیدو جزئیو ده، جنت سے، جهنم سے، پل صراط سے، حوض کوثر سے، قبر مسائل سے، عالم برزخ دې کې عذابونه یا راحتونه، دا ټول بیانې په دلایل تفصیلیو. هغه دلایل تفصیلیه چې منسوب دي خپل قواعد ته، چې قواعد د فن د امور عمو دي، چې باس الحدوث والقدم، باس الوجوب والامکان والعلیه والمعلولیت، دغه ته منسوب دي. لکه دا مو مخکې ویل دي. نو معرفت العقائد، معرفت عقیدو جزئیو ان ادلتها، داسې معرفت چې ثابت خپل دلیل تفصیلی نه بل کلام، دا ته موږ علم کلام وایو. خلاص دلته هغه سوال جواب دی چې لکه دا معرفت په یغ معرفت ته مخکې چې تیر ده وسمو ما يفيد معرفت الاحکام. نو دا معرفت هم په زیات اوس دا څه عبارت وسمو ما يفيد معرفت العقائد ان ادله تفصیلیه بالکلام. دو مسما کړی دي ما يفيد هغه مسائل مدلل چې دا فائدہ کی معرفت العقائد، تصدیق په عقاید جزئیو، داسې تصدیق چې دلیل تفصیلی اصلي دې ته کلام وایي. نو معترض وایي چې لکه ما يفيد خو مسائل دي، ظاهره خبر ده، تصدیق خو نه ده، ځکه چې معرفت په ثابت ته کړه، معرفت خو په خپل تصدیق ده. نو ما يفيد مسائل دي ثابت ته په معرفت ته عقاید. څنګه؟ ځکه دا مسائل خو مدلل دي، ځکه ورسره وایي ورستانه دلیل ته تفصیلیه. دا مسلو باندې د دلیل ویلا ده، ځکه معرفت ته عقاید ورسره حاصل شي، تصدیق پاکیدو. نو دا خو د کوم نه مخالفت وکړه سړی،
کوم خو ته فن تصدیقاتو ته وایي تا مسایلو ته ویله اگر که نور نقصان نشته پکې چې افاده د شیل نفسي ده ځکه ما یفید مسایل مدلل مفید دي معرفت العقاید مفاد ده نو نه لازم افاده د شیل نفسي خدا نقصان دی وکړه چې تا خو مسایلو ته ویله ما یفید ته کلام وایي حالانکه کوم فن ما یفید ته نه وایي چې مسلې دي تصدیقاتو ته وایي دا یو سوال اکه ما یفید هم معرفتی هم مفاد معرفت عقاید ده نو کوم نه خو دې مخالفت نه ده کړې خو ولې افاده د شیل نفسي راله ځکه معرفت عقاید مفید څه معرفت عقاید مفاد هم دا سوال نو ته به جواب وکړې چې لکه ما یفید مسائل مدلل دي معرفت العقاید مفاد ده یعنی مسائل مدللونه نه حاصلېږي معرفت عقاید ځکه ورسره وایي ان ادله تفصیله ادله د معرفت عقاید چې کوم دي چې په مسلو دی ویلي هغه نه دا حاصلېږي دا خو ټیک ته چې په مسلې دلیل وایي خو خود د تصدیق حاصلېږي ښه نو افاده د شیل نفسي نه راله اکه ته کوم مخالفت راله نو کوم مخالفت خو کوم موافقت خو په ما چې واجب نه ده خو فن اطلاق په تصدیقاتو کې دی په مسلو کې دی خو دومره ده چې متعارف تصدیقات دي مسلې غیر متعارفې دي نو دا خو چې واجب نه ده دا تقلید په ما یا جواب دا ده چې لکه ما یفیدو معرفت ته معرفت العقاید خو هسې معرفت ده دوه سره معرفتونه دي تصدیقات دي دا معنا چې دو مسما کړي دي ما یفیدو هغه تصدیقات چې فایده کوي معرفت العقاید تصدیقات په عقایدو د دلیل تفصیلی نه دې ته علم کلام وایي اوس پته وایي چې افاده د شیل نفسي راله کوم نه خو دې مخالفت نه وکړه ځکه کوم تصدیقاتو ته فن وایي تا تصدیقاتو ته ویله خو افاده د شیل نفسي راله نو جوابونه تا مخکې کړي چې لکه هغه تصدیقات کلی دي دا تصدیقات جزئی دي کلیات نه همیشه جزئیات مستفادي یا دا تصدیقات معتد بها دي هغه تصدیقات چې دي چې دا حاصل دي معرفت العقاید هغه غیر معتد بها او دا جوابم کې خیالي چې اول تصدیقات من حيث القيام بالفاعل دي دوم تصدیقات من حيث الوقوع بالمساله دي وكم من فرق بينهما دې جو ډېر فرق ده یو تصدیق تازه کیوي ایو تصدیق باندې په مسلې باندې نو تصدیقات من حيث القيام چې تاسو کې نفس کړي دا مفید دي تصدیقات لره من حيث الوقوع دا غوړه خبره ده چې په مسلې تصدیق پس حالت لاندې راځي چې ځکه کې تصدیق نو زړه تصدیق مفید ده مسئله باندې تصدیق دا مفاد ده فلا یلزم افاده شیل نفسي شری دا یو یا دا خبره یا دا ده چې دا معرفت عقاید څه ده دا په یو معرفت نه دا تر چې ما یفید لاندې راځي چې دا غوبل ته جوړ کی دا معرفت لکه په پورته ما یفید باندې اته بس خلاص ده دو مسما کړی دي معرفت العقاید وڅ کی څه ده یفید باندې ده نه چې یفید لاندې ده دو مسما کړی دي معرفت العقاید تصدیقات په عقایدو چې دلیل تفصیلی ناصلی بالکلام خو بس تصدیقات ته مې ویل کنه فن کوم تصدیقات ته وي ما تصدیقات ته ویل نو هم مفید مفادستانه چې ته اعتراض وکړي اوس وایي چې د فن ته علم کلام ولې وایي دې پر علامه وجوه تسمیه بیانوي یو وجه تسمیه ده چې د دې چې کوم مسائل او مباحث ګرانې مسلې یو عنوان داو متقدمینو په عباراتو کې چې الکلام فی قضا و قضا دا به نام ک بیا به باس شروع ک نو هغه مباحث مشکله چې دي هغه عنوان دو قائمه ولای الکلام فی قضا و قضا نو د فن ته نام ورک علم کلام تسمیه المعنون باسم العنوان معنون چې دا مقصد هغه نام وځکه عنوان چې کلام ده نو عنوان کلام لکه ابو علی سینا شرع اشارات کتاب ده په فلسفه کې نو دوه نمونه عنوان قائمي چې ګرانه مسلې به وای اشارتون چې اسانه مسلې به وای تنبیهون ځکه دې کتاب نام اشارات ده تسمیه المعنون باسم العنوان دا یو وجه په علم کلام ولې وته ویل ان عنوان مباحثي ځکه عنوان سرنامه د مباحثي ګرانو مشکلات د فن کان قولم دا قول دیو چې کلام فی کذا و کذا کلام مجلس په دغه کې ده نو د فن ته کلام ویل دوم وجه تسمیه وای په مسلې د فن خو ډېری دي د علم کلام خدا مسأله الکلام چې دا صفات دی الله سبحانه و تعالی
القرآن کلام الله تعالی سبحانه غیر مخلوقین. قرآن پاک دا دی سبحانه و تعالی کلام ده چې دا صفت قدیمه ده، مخلوق نه ده، ذات سره دی صفاتونه ازلی سبحانه و تعالی. نو چونکې دا مسئلې خو ډېرې وي، خو دا کلام مسله نه وه چې دا صفت دی الله سبحانه ده چې قرآن ده. دا پکې ډېره مشهوره مسله وه، سختې جګړې پکې تېرې سوي دي، شهیدان پسې وي دي. ډېر ائمة الهدى شهیدان کړي دي معتزله وو، ځکه دور د معتزله وو، نو اهل سنت شهیدان کړي دي غریبان. ځکه معتزله مذهب دا و چې القرآن کلام الله سبحانه و تعالی مخلوق، دا مخلوق ته دا کې دا وه. اهل سنت والجماعت دا وایي چې قرآن کلام الله سبحانه و تعالی غیر مخلوقین. یو وقوع د قرآن علی اللسان ده چې ته ژبې باندې وایي، نو خو حدیث ته، ځکه چې خو اول دې شروع کړی نه، بیا شروع کې بیا ټکی ختم شي، بیا معدوم شي، بیا بل شروع کې بیا ختم شي، بیا بل شروع کې. نو یو وقوع علی اللسان ده، دا ځان ته مسله ده. یو قرآن ده، قرآن که نفسی ده چې صفت قائمه په ذات واجب تعالی پورې ده، اکه تعبیر دې د قرآن ده، هم تعبیر دی الله سبحانه ده. جبریل ته القا کړی ده، محمد صلی الله علیه وسلم ته جبریل راغلی ده، ورته تیر کړی ده، حضور پاک یاد کړی ده، بیا ورسره تکرار کړی ده په رمضان کې. بهرحال دا نو قرآن که نفسی ده چې صفاتونه ده، اکه لفظي ده چې القا الله سبحانه کړی ده جبریل ته، دواړه قدیم دي. یو وقوع علی اللسان ده، تا په خولې چې کېږي، نو ته په خولې خو ظاهره ده چې حدیث ده، ځکه خو نه وایي بیا شوري کې او دس مو دس وکړي، مسواک ووایه، سوخ سره نه وایي چې هم دې سوخ کړی هم تلاوت کړه، داسې نه، نه خوله به صفا کړه که نه، مسواک به وایه. دا سنت طریقه ده. بعضو موقعو کې سنت وجوب درجې ته رسي مسواک چې کیپ ته کړی. علامه خلیل احمد سهارنپوري په بذل المجهود کې وایي چې بعضو موقعو کې واجب وجوب ته نږدې سي، چې کیپونه دې کړي خوله دې لړلي، یا مسواک وجوبان وایه په خبره، یا مثلا غاښونه دې زیړ سي، یا نور انسان خوراکونه کوي نو خولې کې بوی پیدا شي. نو دومه وجه تسمیه دا ده چې علم کلام ته علم کلام ځکه وایي چې مسائل خو ډېر وو د علم کلام، اختلافات وو، خو کلام صفت څه ده دې کې ډېر اختلافات وو. حتی معتزله ولګېد اهل حق شهیدان کړل، دو خلق القرآن باندې قول کوله. اهل سنت دا مذهب وو چې قرآن پاک نفسی قدیم ده، لفظي قدیم ده، خو هغه لفظي حدیث ته چې وقوع په ژبې، هغه لفظي حدیث ته چې په پاڼې لیکي، نو دا لیکل خو حدیث دي که نه. او امام احمد صاحب دې مسله کې جیل ته تللی ده، جیل ته دا تللی ده، په دې مسله کې جیل نه جنازه وتلی ده امام احمد صاحب رحمه الله، ځکه د قول نه کولی په خلق القرآن، او ډېر مصیبتونه تېر کړي دي، کوړې خوړلې دي. نو چې کوړې وخوړلې په میدان لاړ ده، نو دا باغ چې دا لال دا پردوک چې شي دا پریس، نو بیا سړی شرمېږي، نو دی الله سبحانه وته دعا کوي چې یا الله ومې مه شرموې، نو خدای پاک ودروله. ښه جي دا کیسه کوي. نو د فن ته نام وځکه کلام، تسمیة الفن باسم اشهر المباحث. یوه وجه په دې یوې وجه کې دوه دي. دومه وجه ده چې دې کې جګړې ډېرې وي د کلام کې، د صفت الکلام کې. نو ټول فن نامې وځکه کلام، تسمیة الفن باسم الجزء النزاعي، هغه نزاعي جز چې و اشد نزاعا، نامې ورکړه د فن. ښه، ولأن مسألة الكلام كانت اشهر مباحث. بله وجه دا وه چې مسله د علم کلام دا مشهور مباحثونه وه، و اکثرها نزاعا و جدالا، اکثر د مباحث د علم کلام نزاعا و جدالا جګړې په اعتبار، حتی ان بعض المتغلبه دا نتیجه دی، دا دلیل وایي، دا حتی تعلیلیه ده، دې تعلیل چې مشهور مبحث وه جګړو والو، حتی علت دا ده ان بعض المتغلبه، بعضې هغه خلک چې زور ځان په زور غالب کړی و، یعنې ونه غالب خو دې ته وایي چې په دلیل غالب وي، نو په دلیل نه و غالب، خو زور یې استعمالولی چې معتزله دي. ان بعض المتغلبه،
بعضې متغلبات چې حق نه و خو رجالي کوششونه یې وکړه تورو کوشش یې وکړه نو په زور ځان غالب کړ قتل کثیر من اهل الحق قتل کړي دي ډېر د اهل حقونه یادم قول بخلق القرآن ځکه دو قول نه کولی په خلق القرآن دی وجې امام بخاري هم داسې د امام بخاري چې کوم دور و دا دې دور و خلق القرآن مسله و دا خو کشر و ډېر لوی حافظ و د حدیثو امام بخاري د خپل کتاب انتخاب 7 لکو حدیثونه کړی دومره لوی حافظه انتخاب دیته وایي چې ته بیا پسې چناو کې صحیح کتاب یعنی صحیح حدیث جمع کې نو دا مناظرې دا کیسې به ډېرې وي نو یوه چې ته دته دعوت ته اوس بیا هلته داسې دعوتونه نه وو چې علما به لاړو بیا به دعوتونه وو چې دا چرګان دي دا ګډان دي دا مړۍ دي دا کیسه به نه وه خو چې ورتله به بس درا به ولګېده د حدیثو د مخلوق په جمع و دومره مخلوق په جمع و هر چا سره به قلم و دا لیک په چې شوري چې که نه دا اعلانونه به کېده که نه حدیث په محدث ویله امام بخاري هلته به اعلان کېده دلته هلته چې دومره کرا به ولګېده د قلمونو چې 6 میله باندې به د قلمونو اواز دی 6 میله د قلم اواز دا کرا به خطه ځکه چې دومره مخلوق جمع یې لکونه لیکل کوي نو اوس یو جیته امام بخاري روان ده مخته قاصد راغلی چې حضرت کتر راغلی لوی قتل به وسي ځکه هلته معتزله جمع دي ښه ډېر اهل سنت جمع دي خو خامخا به تانه سوال کوي خلک چې قرآن مخلوق ته که غیر مخلوق نو خو به ته جواب ورکړې بیا به جنګ شوري سي نو به غټه سټه وسي امام بخاري بس واپس لاړې نه او دعا یې وکړه چې الله ما وفات نو وفات دعا یې قبوله دا څه ښه جي حتی اینه بعض المتغلبته بعض هغه خلک چې جانې په زور غالب کړی قتل کثیره من الله قتل کړي دي ډېر هلک لعدم قول بخلق القرآن ځکه دو قول نه کولی په خلق القرآن ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشريعات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلاسفة بلا وجه وایي دا وایي چې دا دغه څه د علم کلام دا یو غټ ډال ده دې سره قدرت سړي حاصلېږي علل کلام په مجلس کولو فی تحقیق شریعت و الزام الخصوم د شرع صحیح تحقیق خصم ملزمول په دې علم کلام سره زبردست مجلس سره کوي نو د مورث قدرت ته سبب او ډال دی قدرت ته علل کلام په مجلس کولو په تحقیق د شریعتو کې په الزام الخصوم کې لکه منطق لپاره د فلسفه چې سبب د قدرت ته په مجلس کولو د فلسفیاتو کې الزام الخصم کې نو ورمو که د فن ته نام د کلام مو ورکړي تسمیه المؤثر باسم الاثر دا د مؤثر تسمیه په اسم د اثر سره ده مؤثر دا فن ده چې زده دي مجلس په بیا ته مصدر کې په تحقیق د شریعتو کې په الزام الخصوم کې نو دا مجلس چې ده دا اثر ده کلام لغوي معنی نو تسمیه المؤثر دا مؤثر چې ده دا فن دا مو مسما که په کلام په اثر تسمیه المؤثر باسم الاثر و تسمیه السبب باسم المسبب بس خلاص ولانه یورث قدرتن بل دا سبب دی رسیدا دی قدرت ته حلال کلام په کلام مجلس کولو باندې په تحقیق شریعت په تحقیق د شریعت کې و الزام الخصوم په الزام د خصومو کې کل منطق للفلاسفه لکه منطق د مشابهه ده لکه منطق چې سبب د مجلس ته په تحقیق کولو د فلسفیاتو کې په الزام الخصوم کې اوس علامه سید سند وایي په شرع مواقف کې چې دا دوه وجې تسمیه دي یوه وجه دا ده دا دوه وجې تسمیه دي یوه وجه دا ده یورث قدرت علی الکلام دا فن چې ده دا سبب د قدرت ته په مجلس کولو په تحقیق د شریعت په الزام الخصم کې نو دا سبب مؤثر او مجلس کولې مسبب کلام نو تسمیه السبب باسم المسبب تسمیه الاثر مؤثر باسم الاثر و الزام کالمنطق للفلاسفه دا بل وجه تسمیه ده لکه منطق سبب ده د نطق په تحقیق د فلسفیات الزام الخصم کې نو مسمى مکه فن په منطق تسمیه السبب باسم المسبب
تسمیه المؤثر باسم الاثر داسې مو کلام مسما کړ په کلام تسمیه سبب باسم المسبب لکه منطق چې سبب دی نو ته کو په تحقیق ته فلسفیاتو کې نه منطق مو ورته ویلا نو دا دوه وجې سلې لکن علامه خالی صاحب سند باندې رد کړي ورته چې ته ډېر لري لاړې دوه وجې چېرته دي سړی زه تا نه دا پته کوم چې دا مخې ته مشابه ترک کا صرف وایه کلمنطق للفلاسفه دا وجه تسمیه جوړېږي صرف چې ته وایې کلمنطق للفلاسفه نور هېڅ نه وایې نو دا خو وجه تسمیه نه جوړېږي بیا دوه وجې څرنګه جوړېږي مشبه به د مشبه به نه تام نه ده نه مشبه به د مشبه نه تام ده مشبه به یو مضمونه ده کوي دوه مضمونه نه نو ته مخکې عبارت درې کې داسې وایې چې کلمنطق للفلاسفه نو دا علم کلام پر وجه نه جوړېږي ګوشي نو چې ګوشي نه جوړېږي خو منطق دوره عبارت چې کلمنطق للفلاسفه لکه منطق فلسفیانو پر اوس څه وسله منطق فلسفیانو پر نوره کیسه اوس په ته څرنګه ورسره کېد علم کلام نه شي کولای چې نه شي کولای نو ما قبل سره د ما بعد نه یو وجه تسمیه ده څرنګه چې کلام ته کلام ځکه وایي چې د مؤثر ده د مجلس کولو په فن شریعت کې لکه منطق کې مؤثر ده په مجلس کولو په فن د فلسفې کې نو لکه منطق ته مو منطق ویله تسمیه سبب باسم المسبب داسې مو د علم کلام ته کلام ویله تسمیه سبب باسم اوس یوه وجه اصله که مخ چې ټکه لرې کې صرف کلمنطق للفلاسفه وایي نو دا وجه تسمیه نه ده لهذا دا یوه وجه د علامه خیلي وایي نو سید سند چې ویلي دي فقط بعد جدا لرې تللی ده داسې ولأنه أول ما يجب